مخکې آیاتونو کې اول نه تذکره د دې وه چې انصاف په ځان کې راولئ، انصاف باندې کلک شئ، د انصاف خبره حق خبره هغه کوئ که د خپل ځان په خلاف کی، د مور و پلار خلاف کی، د رشتہ دارانو خلاف کی، که د مالدارو په خلاف کی، که د غریبانانو خلاف کی، د چا پروا مه کوئ او حق خبره باندې ودرېږئ، حق خبره کوئ، خواهشاتو تابعداري مه کوئ، د صحیح لارې نه صحیح خبرې نه اعراض مه کوئ. بیا تذکره د دې وه چې ای مؤمنانو کم چې د ایمان خبره یو کړله نو په دې ایمان باندې کلک شئ، په خولې باندې ځان ته یو مؤمنان مسلمانان ویلي نو په دغه په زړه کې پیدا کړئ. ایمان په الله باندې، د الله په کتابونو باندې، د الله په رسولانو باندې، د الله په ملائکو باندې، قیامت په ورځ باندې، دې ټولو باندې ایمان ضروری دی. څوک که د دې نه واغوښتو انکار یې د یو نه هم وکړو نو ګورئ هغه به مسلمان به نه وي، بیا به کافر وي. بیا تذکره د دې وه چې کافرانو سره دوستانه تعلقات مه ساتئ، چې مؤمنان پرېږدئ او د کافرانو سره دوستانه تعلقات ساتئ. کافر سره عزت نشتی، عزت د الله په لاس کې دی، د الله په فرمان کې دی، د الله په خبره منلو کې دی. دارنګې کم خلک چې دین پورې مذاق کوي، آیاتونو پورې مذاق کوي، د دین په شاعرو پورې مذاق کوي، نو د هغې سره کښېنئ مه په هغه وخت کې. دارنګې د منافقانو بعضې خبرې نورې هم ذکر کړې. که چېرې جنگ جوړ شي کافرانو سره نو بیا یا به فتح ملاویږي مسلمانانو ته او یا به کافرانو ته څه حصه ملاویږي، څه برخه ملاویږي. نو دی وایي زمونږ په دواړو کې فایده ده. نو که دلته کې شي فایده مسلمانانو ته میلاو شي، فتح میلاو شي، نو مسلمانانو ته دی موږ له تې راکوي ځکه چې موږ خو ستاسو ملګري یو که نه. او چې کافرو ته څه حصه میلاو شي نو هغې پسې ځي او هغې ته بل شان خبرې کوي. موږ خو ستاسو ملګري یو، موږ د هغې سره نه ملګري شوي، که موږ ورسره په جنګ کې ودرېدلی وی نو تاسو به ګټه نه وه کړي. اوس دې ځي نه منافقانو باره کې خبره کوي چې دی الله له دوکه ورکوي. نو چې دی الله له دوکه ورکوي نو الله دی له سزا ورکوي. دی چې د امن نه ویلي نو په خولې باندې ویلي نو په زړه کې ایمان نشتی. دارنګې د ایمان نه وروستو خبره حکم هغه د مانځه دی. نو چې کله مانځه طرف ته اواز کولی کېږي نو دی چې مانځه ته پاسي نو سس سس به پاسي. مانځه له چې ځي نو د ریاکارۍ دپاره ځي، خلکو ته د ښودنې دپاره ځي چې خلک مې ویني چې او پلانکی هم مانځه له راغلی و. دارنګې چې ځي نو سس سس به ځي، چې کله ځي نو مونځ به تې شوی، مونځ که تې شوی نه وي نو صحیح څه به تې تلي. دا مذبذب خلق دی منافقان، نه د دې سره دي نه د هغې سره دي. کم طرف ته چې تله درنیږي د هغه طرف ته ټوپ کوي.
دی وایي زه ستاسو سره یم. دی غرضي دی چې کوم ځای کې فایده میلاویږي نو هلته خلک وایي چې کوم ځای خال تشپه. د دې منافق حال دغه دی. دارنګې مخکې مې خبره کړوه نو دلته بیا وایي هلته په یو انداز ویلی نو دلته په بل انداز وایي. دلته منع کوي ای مؤمنانو کافرانو سره دوستانه تعلقات د مؤمنانو نه بغیر مه ساتئ. چې مسلمان سره تعلق نه ساتي او د کافر سره ساتي داسې مه کوئ. بیا د منافقانو د قیامت په ورځ باندې د هغې خبره به کوي چې هغې کوم ځای وي. وایي فی الدرک الاسفل من النار، د جهنم چې کوم د ټولو نه خرابه طبقه ده، خراب ځای دی، هغه به د منافقانو وي. دنیا کې دې ته چانس خوشتي توبې دروازې کولاو دی لا توبه چې نه قبلېږي مخکې ویلو. یو توبه چې نه قبلېږي نو هغه د غرغرې په وخت کې زنکدن په وخت کې توبه نه قبلېږي. دویم خبره کړوه چې توبه نه قبلېږي موږ ویلو چې کله انور د مغرب نه راوخیږي نو بیا به توبه نه قبلېږي. ایو خبره دلته کې بل هم کړوه چې د مرګ نه وروستو د توبه وباسي نو دا توبه نه قبلېږي. مرګ نه وروستو کم چې برزخی زندگی ده، د قبر زندگی ده، په هغې کې توبه وباسي که په قیامت کې توبه وباسي نو د هغې بیا اعتبار نشتی. نو دلته کې دې ته دروازه خو کولاو ده نو توبه دې وباسي. نو د توبې د پاره د دې څلور شرطونه دي. هغې تذکره به کوي او بیا تذکره د دې به هم کوي چې الله تاسو له عذاب ولې درکوي. الله تاسو له په عذاب در کولو باندې څه کوي؟ که تاسو شکر کوئ او ایمان راوړئ نو الله قدردان دی، الله پوهه دی. و تاسو له چې عذاب درکوي نو تاسو کې بس چلی که نه. د هغې تذکره به کوي. ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم، یقینا منافقان دوکه ورکوي الله لا، وهو خادعهم، هغه الله سزا ورکوي دی له د دوکې د دي. کله چې سړی پې پوه شي د یو سړي په دوکه باندې پوه شي نو هغه سره بیا هم چل کوي، راکاږي. الله رب العزت د دې منافقانو په دوکو باندې په دې د دې په چلول باندې پوه دی. نو منافقان الله دی وایي موږ الله له دوکه ورکړه. سورۃ بقره کې موږ ویلي یو ځای یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. هلته موږ ویلو دی الله له د الله رسول له دوکه ورکوي، مؤمنانو له دوکه ورکوي، او دوکې هغه آخري انجام هغه په دې باندې را پریوزي. الله له د الله رسول له مؤمنانو له دوکه نه ورکوي، ځان له دوکه ورکوي. هلته یو خبره ما کړوه، یو سړی دی او ما الله له دوکه ورکړه. دا الله له دوکه نه ورکړي، دا ځان له ورکړي. دی وایي ما مسلمان له دوکه ورکړه، دا مسلمان له نه ده ورکړي، ځان له ورکړه. که دی وایي ما پیغمبر له دوکه ورکړه، پیغمبر له نه ده، ځان له ورکړله. هلته یو مثال ما پیش کړی، یو سړی و زکات یې ورکاو، نازکات پیسې هغې په غنمو کې دننه ایښودې وې. منګی یې راوړ، په منګي کې غنم اچولې او په هغې کې دننه پیسې مې ایښودې دي. راوړې نو پخوا به اخونانو مولیان به و، اخونانو هغوی به منځونه کول. نو هغه ته مولا صاحب دا مې راوړلی، دا قبول کا. هغه واغستو، قبول وکړې، زه قبول شو. بیا ورته وایي لاړ، بیا واپس شو. وایي مولوي صاحب که دا ما باندې راخرڅی نو دا ما باندې راخرڅ کړه، تاله به زه نغدې پیسې درکم. وایي ټیک ده، دا 50 روپۍ واخله، دا ماله په دې 50 روپو باندې راکړه. هغه یې زه ټیک پیسې ښې دي، غنم باندې وچل کوم زه.
نا غنم واغستا غنم کې دنه پیسې مې هغه وای وړي کور ته خځې ته پوس کې څه چل دی کو وی هغه مولا مې هم دوکه کو خدای مې هم دوکه کو نو دا دوکه کړي دی الله نه دی دوکه کړي دا مولا نه دی دوکه کړي ځانې دوکه کو ځانې دوکه کې ورځو نو دا خلک داسي دا کسب کوي ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم یقینا منافقان دی دوکه ورکه الله الله سزا ورکه دی له دوکه د دی نو کله چې د دې د دوکه پته ولګي نو بیا په څوک اعتبار نه کوي کنه مؤمنان وای دا سم منافقون دي د خپل تم چې دلته راضي کافر به هم دوکه کیږي نه بیا کافر په اعتماد نه کوي کافر دې مسلمان سره کی نه پاسي عدل تم راضي نا منافق دی وي و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى او کله چې پاسي مانځت انو پاسي دي سوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو دا دو منځونه دي خصوصي ماستن منځ او د سحر منځ د منافقانو باندې ګران دي نو دې کې به منافقان نه شریکی صحابه کرام وی وای چې د چا منافقت بخکارو ناک هغه بم راتو و مانځه کې به ودرېدو نور عام مانځنه منافق سړی ښکاره منافق به پاتې کېدو نو کې یو سړی به ناجوړو او د دوو تنو په اوږه باندې به لاسې خو دی او خپې به راښکودې راتلی به شو په دې طریقې باندې به راوستی کېدی شو هغه په سب کې ودرولی کېدی شو هغه مونځ به نه پرېښو هغه به جمع نه پرېښوده ښکاره منافق و نو هغه به د مانځه نه شاته پاتې کېدو نو کله چې دی مانځه ته پاسې نو قامو کوساله نو پاسې دی سوس یوراؤون الناس دی ریاکاری کوي ښودنه کوي خلکو ته ولا یذکرون الله الا قلیلا او نه یادوي الله لره مګر ډېر لږ یادوي ډېر لږ په دې باندې چې د هغې ثواب نشتی ځکه ورته لږ وایي کنه یو پیر سړی سبحان الله وایي هغې باندې الله څومره اجر ورکوي سبحان الله وی الحمدلله وی الله اکبر وی کله وی سبحان الله چې دانو دا تله ډکوي تله د میزان دا اجر او ثواب نه د تله ډکیږي چاپړه پې ډکیږي الحمدلله چې وی د اسمان او ځمکې منځ کې څومره ځای دی دا د نیکو ډک شي دومره اجر الله ورکوي دا خو ډېر شی دی لږ خو نه دی نه د پاغه سبحان الله باندې اجر نه ملاوي کنه ولا یذکرون الله الا قلیلا نه یادي الله مګ ډیر لګ لګ نه یادي ډیر یادي ځان له 1500 تسبیح پیدا کړلی چې زر دانه پیدا کړلی تسبیح هاي باندې لګیا دی وای لیکن چال دغه خلکو ته خدا نه کوي ریاکاری کوي نه باندې اجر نه ملاوي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چا چې یو کار کړل یو عمل کړل د خلکو د خودنې لپاره قیامت کې هغه ته باواله شي تا د خلکو د لپاره کړو ناغو نه اجر غواړه ما سره دې اجر نشته الله وایي ریاکاری باره کې ډېر مخکې خبرې شي وي او صفای او خبرم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو څوک چې مونږ کوي څوک چې صدقه ورکوي څوک چې روزه نسی د ریا د پاره نو د اصل کې شرک کو من صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک ومن صلى یرائی فقد اشرک نو من صلى من صام ومن تصدق یرائی فقد اشرک دا درې کارونه غټ کارونه دي دا چې چا د ریاکاری د پاره وکړو د شرک کو نه څومره کار چې کینو دا به الله د پاره کې موږ چې کله سکو نو موږ کله نیت تړو نیت چې کو نو خاص الله لرا موږ چې نو خاص الله لرا دا خاص الله دا ټکه دا موږ چې وایو دا ډېر ګران کار دی زړه کې رشته کې نشتی خله باندې وي مذبذبین بین ذلک دا خلق مذبذب دی په من د دې کې لا اله الا الله ولا اله الا ندی دی د دې سره او ندی دا غي سره
دی د دین هم نه دي د هغې نه هم نه دي که ته دا د مسلمانانو سره دي نو مسلمانانو سره نه دي ظاهر کې دغه اخوا دېخوا کېږي نور نه دي ورسره ولا اله هؤلاء په زړه کې د کافرو سره دي نو کافرو سره هم ټول نه دي نو ټول د مسلمانانو سره هم نه دی ټول د کافر سره هم نه دی نه د دې ځای شو نه د هغه ځای شو دی په دوو جالو باندې پرېږدي موږ دلته په دې علاقه کې دا خبره خلک کوي په دوو جالو پرېږدي په دوو جالو باندې چې څوک پرېږدي دا منځ کې ارتاویږي لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء وما يضلل الله فلن تجد له سبيلا سوچ وما يضلل الله چاله چې الله گمراه ک فلن تجد له سبيلا وبنو می تداغه د پار لار یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اے مومنانو من سه کافران لره په دوستانه باندې مومنانو نه سیوا مسلمانانو سره مومنانو سره دوستانه تعلقات نه ساتي او کافر دې زور جوړ کړل چې داغه سره دوستانه تعلقات وساتم اتريدون آیا غواړی تاسو ان تجعلوا لله چې جوړ دی کې د الله د پاره علیکم سلطان مبینا په خپل ځان باندې دلیل ښکارا ځان باندې ولې دلیل قائمه چې کافر سره دوستانه ساتي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا منافقان خلق دا په درک اسفل کې د ور دا په لاندې طبقه کې د ور په لاندې طبقه کې ور لاندې طبقه مده ټول خراب طبقه هغه به د جهنم کم یو شی یو جنت ته یو جهنم ده نو په جنت کې چې نو هغه اعلی مقام شي د ټول نه اوچت شي هغه به اعلی مقامي او په جهنم کې اوچت شي نه بنئ اوچت شي هغه به نرمي د لاندې په نسبت باندې او لاندې طبقه چې څومره لاندې کېږي نو امر به خرابېږي ښه الله دې موږ ټول نو ساتي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا منافقان دی با په لاندې طبقه د اور کې ولن تجد لهم نصيرا وبنهم چرته د دې د پاره څوک مددگار به نه دا منافقان خلق په جهنم کې وي په درک اسفل کې وي الا الذين تابوا مگر چا چې توبه وست په دنیا کې د امر نمخ کې توبه وستا واسلو وستا یو کړ خپل عمل واتصموا بالله او منګول یو لګول د الله په دین واخلصوا دینهم او خالص کو خپل دین د الله د پاره اخلاص ځان کې پیدا کو دا سلور شرطونه دي الا الذين تابوا واصلحوا واتصموا واخلصوا دا سلور کارونه چې کله وکړو نو دیبا د فاولائک مال المؤمنین دا کسان دي مؤمنانو سره دا مؤمنانو ملګری شوس وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما او خامخا وربکی الله مؤمنانو ته د خپل طرف نه اجر لوی ما يفعل الله بعذابکم الله سکه تاسو له عذاب در کول باندې یا الله ته به څه ملاویږي الله ته به څه ملاویږي الله تاسو له عذاب در کوي څه به کوي اس په نه کیږي اسه وځ پوښتنه تاسو له عذاب در کوي نه ان شکرتم کو تاسو شکریا ادا کوئ او امنتم تاسو ایمان راوړئ نه الله تاسو له عذاب نه در کوي او چې کله تاسو په بل طرف باندې روان شئ نه الله عذاب در کوي کنه نو راشئ شکر وکئ راشئ د الله انعام او احسان ومنئ ولې الله پیدا کړي الله لوی کړي الله د تربیت کړل الله پالل د الله پس مکه باندې وسېږي خوراک الله درکې دا ټول څومره سيزونه چې دا ټول د الله طرف نه دي نو دې شکر خو ادا کنه نو ایمان راوړا او شکریا ادا کړه دې عمل دغه ایمان مطابق بل عمل خپل ژوندۍ تیرا کا وکان الله شاکرن علیم الله دې قدردان پوها الله قدر کې سره لګ عمل کوي په اخلاص باندې کوي نو الله یې قبلای الله به پوها دی الله پیژني زړه کې سدي هغه باندې الله خبردار دی دې زمانه بس کو ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم یقینا منافقان دوکور کوي الله لا وهو خادعهم الله سزا ورکړي دی له دوکې ددی و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى او کله چې ودریږي دي مانځتا نو ودریږي دي سوس کوسالا کیږي وای سوس برا رواني ولې زړه کې نشتی کنه زړه کې نشتی چې منځو کم یراون الناس دي خودنه کې خلق ته ولا یذكرون الله الا قليلا او نه یاد الله لره مگر ډیر لگا
مذبذبین بین ذالک دی مذبذب دی په منځ د دې کې مذبذب دی مې کله حال کله دلته لا اله پزړه کې زړه مذبذب دی نو کله خواږي کله دی خواږي نو دې کله کله اسلام بیا پاتې شيغه لا اله الا ولا اله الا ندی دا غي سره مکمل او نه دې سره مکمل وما يذلل الله اچاله چې الله گمراه ک فلن تجد له سبیلا نو چربونه مومت داغه د بار لار یا ایو الذین آمنوا مؤمنان لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اے مؤمنانو منی سي تاسو کافرانو لپاره په دوستانه باندې د مؤمنانو نه سیوا اتریدون یا غواړی تاسو ان تجالو لله چې جوړ دي کې الله د پاره په خپل ځان باندې دلیل ښکارا سلطان مبینا دلیل ښکارا جوړ کې د الله د پاره خپل ځان باندې ولې حجت قائمه وي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا منافقان خلق دا با پلان دی طبقه د ور کی ولن تجد لهم نصيرا او چریبو مومیت د دې د پاره څوک مددگار څوک امداد کون کې به دې پاره چتو نه مومه الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وې استواسته استایو کړ د خپل عمل واعتصموا بالله او مونږ له لګولې د الله په کتاب باندې د الله په دین باندې واخلصوا دینهم لله او خالص کو خپل دین د الله د پاره اولئک مال المؤمنین دا کسان د مؤمنانو سره وي دا د مؤمنانو جماعت شو مؤمنان ټولګه شو وسوف یؤتی الله المؤمنین اجر عظیما او خامخا وربکی الله مؤمنان له اجر لوی ما يفعل الله بعذابکم الله سګی تاسو نه عذاب در کول باندې ان شکرتم که تاسو شکریا ادا کوئ ایمان راوړئ که تاسو شکریا ادا کوئ ایمان راوړئ نو الله تاسو عذاب اسی وج پچولې درکې بیا نه درکې تاسو له ثواب درکې وکان الله شاکرا علیم الله دې الله دې قدردان الله د هر عمل معمولی عمل یې سره کوي یو نیمه کجوره سړي ورکړه نه الله وی په دغه باندې اجر زیاتوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو د جهنم د اور رضان بچ کی اگر چې معمولی شی ولې نه ولو بشق تمرتين وي کجوره نیمه دانه ول نه دا د کجوره ټوکړه ول نه دا ځان په دغه باندې مطلب معمولی کار هغه ځان ته معمولی مخ کار کوا اغم الله په در کې چې قبول شي ناغم ډیر زیات دی نو الله قدردان دی دغه معمولی شي چې د انسان په نظر کې خو هغه ډیر معمولی دی لیکن الله په نسبت باندې ډیر غټ شی دی ډیر غټ کار دی الله په ډیر اجر ورکوي نو الله قدردان دی الله په هغه دی الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله